بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورة البینہ. بینہ دلیل ته ویل کیږي او یو واضح حجت او دلته کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مراد دی. نو ټول سورۃ ته سورۃ بینہ وی. لکه د نبی علیہ السلام ذکر پکې راغلی دی او مدنی سورۃ ته د نبی علیہ السلام د هجرت مبارک نه وروسته نازل شوی دی او دا اته آیاتونه دي. نو الله تعالی فرمایي چې دا که اهل کتابو کې يهوديانو کې عیسایانو اګه دا نور مشرکانو آتش پرستو دا ټول کافران د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ نه مخکې دومره په کفر کې ان سم نه نوتی وو او دومره جاهلیت وو دومره تیری وي چې دا یو معمولی سړی او عام یو سړی یا یو عالم یا یو مجدد د دې اصلاح کول نه شو تر دې چې یو عظیم شان پیغمبر نه راغلی کنه. نو الله تعالی فرمایي دومره په تیارو کې دا خلک مبتلا او په گمراهو کې تر دې چې ان دوی ته یو عظیم شان پیغمبر راشي نو بیا د دوی اصلاح کوي یو عظیم شان کتاب راوړي او هغه عظیم شان نه هغه دلیل د الله پاک رسول دی چې هغه په دوی باندې صحیفې لولي او هغه د قران کریم سورتونه پیلولي قران کریم پیلولي چې هغه پاکي صحیفې دي. پاکان خلق وربوته ووري او پاکان خلق دغه په رازونو باندې هغه رسیږي او الله تعالی فرمایي چې فيها کتب قیمه او په دغه قران کریم کې او په دغه سورتونو کې مضبوط یعنی احکامات دي واضح احکامات دي پکې او مضبوط احکامات چې د قیامت پورې دا بچليږي او دا کتاب منسوخ کیږي نه. د دې نرستو ان بل پیغمبر راتلونکي نشته او د دې کتاب نرستو بل کتاب آسماني چې کوم دی هغه راتلونکي نشته دا اخیری کتاب دی. نو الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب لو کافران چې اهل کتاب دي انده يهوديان او عیسایان والمشرکین او چې دا مشرکان دي آتش پرستو او دا شرک چې وکاو. نو الله فرمایي دا کافران نو منفکین جدا کیدونکي او منکیدونکي د کفر نه د تیارونه حتا تاتيهم البینه کله پورې چرانه شي دوی ته او دوی ته نه راغلي البینه هغه واضح دلیل الله پاک هغه واضح پیغمبر هغه دلیل د الله تر طرف نه یو نه نو چې کوم پورې هغه نه راغلی کنه دومره په کفر کې مبتلا وو دوی د کفر نه منع کېدل نه او دوی اصلاح ګرانه وه کوم پورې چې بینه نه راغلی هغه بینه څه شی دی رسول من الله يتلو صحفا مطهره چې هغه عظیم شان پیغمبر دی الله پاک طرف نه ان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو چې کوم پورې نه راغلی الله پاک یو عظیم پیغمبر نه راغلی نو دا خلق ټیکېدل وینا نو یو عظیم شان پیغمبر د الله تر طرف نه یتلو صحفا مطهره چې تلاوتي او لولي صحفا مطهره هغه کاغذونه یعنی هغه کتاب او قران کریم او دا هغه سورتونه مطهره چې پاک دي یو عظیم شان پیغمبر راغی د الله تر طرف یو کتاب را ورکړی شو عظیم شان کتاب چې الحمدلله زموږ استادو مخه ته دي او خدای پاک دې موږ ایمان نصیب کړي خدای پاک دې نور ترقی نصیب کړي او د دې بیا اوریدل او د دې خدمتونه دې خدای پاک زموږ واخلي. نو الله فرمایي چې دا ته عظیم شان پیغمبر راغلی نه وي نو دا خلک ټیکېدل نه ګوري دومره تیارې وي د کفر جمدې لونه به خاولې نو دا سره سوچ هم نشي کولی. او الله فرمایي فيها کتب قیمه فيها بدغه صحف بدغه کاغذونو کې یعنی په دغه قران کریم کې او دغه پاغي سوراتونو کې کتب قیمه هغه مضامین او احکامات دی پکې قیمه مضبوط احکامات دی پکې بهترین احکامات دی پکې یو انټرنیشنل کتاب دی بین الاقوامی تر د قیامت پورې
نو ټول خلکو راهنمایي کوي. نو الله تعالی فرمایي چې ناشنا خبره ده، یعنی خدای په کوم عظیم شان پیغمبر راولېږو او دی اهل کتاب او دی يهودو مخکې به منه د نبی اسلام دراتونه مخکې په اوله سپاره کې تیر شو. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، چې دی يهودیانو به کافرانو په مقابله کې د نبی اسلام په برکت باندې دعاګانې مغوښتي د خدای پاک نه چې خدای پاک هغه آخري پیغمبر راولېږي چې موږ له فتح راکړي او موږ د هغه ملګري شو او په دې کافرانو باندې خدای پاک موږ زورور کړي. نو مخکې به ګوره دعاګانې وغوښتلې او د مخکې نه به هغوی ته دا خبره بیانوله چې دا د یو عظیم شان پیغمبر به راځي او موږ به د هغه ملګري کېږو او ستاسو خلاف به بیا جنګېږو. نو د مخکې نه ټولو منم، ټولو یهودیانو منم چې دا د یو عظیم شان پیغمبر را روان دی. خو چې کله بیا د هغوی په خاندان کې رانغی، د یعقوب علیه السلام په اولاد کې بنو اسرائیل کې هغه رانغی، بلکې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې الله پاک راولېږو. نو بعد دوی حسد پیدا شو، بغض پیدا شو. نو ګوره مخکې یې مانه او چې کله راغی کتاب یې راوړو نو اوس یې انکار شروع کړو. مخکې لیدلی نه و او منئ، لیکن چې کله کتاب یې له راوړو خو یې ولیده چې هغه پیغمبر اوس راغی، نو ناشنا کار ویدا دی. حالانکه الله تعالی فرمایي دوی ته په تورات کې دا حکم شوی، په انجیل کې ورته حکم شوی چې د الله عبادت وکوئ، شرک به نه کوئ او حنفا به یې، یعنې دین ته به متوجه یې، الله ته به متوجه یې، د ابراهیم علیه السلام په شان د حنیف او د هغه په طریقه باندې به چلېږئ. د ابراهیم علیه السلام طریقه څه وه؟ بس اسلمت لرب العالمین، چې زه د رب العالمین تابعدار یم. ابراهیم علیه السلام په هره موقع دا خبره ښکاره کړې ده چې کوم حکم ورته شوی دی هغه حکم یې پوره کړی. نو دوی ته دا حکم شوی چې منځونه به کوئ، زکاتونه به ورکوئ، او دا د صحیح ملت او د یو سیده چې کوم دی یعنی مذهب دا طریقه ده چې منځونه به کوي، زکاتونه به ورکوي، د الله نظام به مني. نو ګوره دوی انکار وکړو. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، او الله تعالی فرمایي اختلاف ونکو او انکار ونکو الذین اوتوا الکتاب، هغه خلکو چې تعالی کتاب ورکړی شوی دی، اندازان ته چې اهل کتاب وي او دا یهود او دا نصارا. نو الله تعالی فرمایي چې مخکې نه اختلاف دوی نه وکړي، چې نبی علیہ السلام لا راغلی نه و، لیکن اختلاف یې کړی وکړو ان بعد ما جاءتهم البینه، مگر پس ته هغه نه چې راغی هغوی ته البینه، هغه واضح دلیل، هغه پیغمبر ته راغی دا الله یو دلیل، دا الله پاک طرف نه یو نښه، او هغه عظیم شان بیانونکی پیغمبر ته راغی. نو ګوره بیا یې اوس انکار وکړو، د مخکې نه یې منه. حالانکه دې خلکو ته وما امروا الا ليعبدوا الله، حالانکه دوی ته حکم نه و کړی شوی په تورات او په انجیل کې، دوی په هغې کتابونو کې دوی ته نور حکمونه نه و کړی شوي مګر دا الا ليعبدوا الله، مګر دا چې دوی د عبادت کوي د الله، مخلصین له الدین، په دې حال کې چې خالص کوونکي به یې له د الله لپاره الدین تابعداري. دوی ته خدا حکم شو چې خالص ته الله د نظام، د الله د قانون تابعداري به کوئ. یعنی مؤمن او مسلم خو دې ته وایي چې د الله د نظام تابعداري کوي. نو دوی ته خدا حکم شو، دوی ته د نافرمانۍ حکم خو نه و شوی. حنفاء، او په دې حال کې چې ایمان راوړونکي به یې په ټولو پیغمبرانو باندې دا حکم ورته شوی چې حنفاء به یې، یو طرف ته به یې، یعنی الله طرف ته، او د الله په نظام به چلېږئ، لکه د ابراهیم حنیف. ابراهیم اسلام حنیف و که نه، الله طرف ته و، الله ته متوجه و. نو دوی ته دا حکم شو چې حنفاء چې الله طرف ته به یې او د ابراهیم علیه السلام په شانتې به یې، ټول پیغمبران به منئ. ویقیموا الصلاة، او چې دوی به قایمئ مانځه لره، د مونځ پابندي به کوي. ویؤتوا الزکات، او ورکوي به زکات. او دارنګه د دین چې څومره احکامات دي، نو تاسو خو دا حکم شوی چې د هر زمانې پیغمبر به منئ، د هغه ملګرتیا به کوئ. او دوی مخالفت شروع کړو سره د پوهې نه، لکه دوی خو پېژنده که نه چې د هغه پیغمبر دی. وذالک دین القیمه، او الله فرمایي وذالک، او دا حکم چې دوی ته د عبادتونو کړی شو،
تاسو به الله تابعداري کوئ د الله نظام به منئ نو دا حکم چې دی الله وی دین القیمه دا غ طریقه ده د هغه ملت او د هغه قوم چې هغه سیده وي چې کوم قوم سیده قیمه مضبوط قوم نو د مضبوط قوم طریقه به دغه وي چې د الله عبادت کوي د خدای په ځمکه به د خدای نظام په ځان کې به هم راولي په ټول عالم کې به راولي او دوی مخالفت شروع کړو ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين بشک هغه خلک چې کوم کافران دي په اهل کتابو کې يهوديان او عیسایان او دوی دا خبره يهوديان وي مونږه تورات منو عیسایان وي مونږه انجیل منو او په هغه کې هم د ځان نه په ډېرې خبرې ګډې وډې کړې دي او کتابونه خپل شرمولي دي چې الله کوم تورات را لېږلی الله پاک کوم انجیل را لېږلی هغه اوس نشته هغه دوی بالکل ختم کړی دی تحریفونه یې پکې کړي دي او د قرآن کریم ذمواري الله اخیستې ده هغه کې څوک تحریف نشي کولی نو اوس خو هغه کتابونه هم د دوی سره نشته د ګډو وډو پسې روان دي او د نبي اسلام تابعداري هم نه کوي هغه هغه سره وي خپل کتابونو سره بیا به تابعداري خامخا د نبي علیه السلام کوله کني بیا به مسلمانان نه حسابېدل نو الله فرمایي چې کوم خلک کوم کافران دي په اهل کتابو کې دا چې کوم اهل کتاب کافران دي نبی علیه السلام نه مني قرآن نه مني والمشرکین او دا مشرکان کدا چینیان دي او کدا دهریان دي هندوان دي دا ټول فی نار جهنم دا په اور د جهنم کې به وي الله دا دوزخیان دي ښه دا امریکایان او دا روسیان کډېر په دنیا کې ترقی کړې دي او خلکو ته په حاشیه خي خلکو ته ګناهونو لارې خلکو ته خولې دي مسلمانان هم په حکمت روان دي الله دا دوزخیان دي ښه چې څوک د دوزخیانو مرګ په رواني کنه بس بیا هغه دوزخ ته دي نو الله فرمایي دا ټول په اور د جهنم کې وي خالدین فیها به همیشه وي په دغه جهنم کې اولئک هم شر البریه دا خلق الله فرمایي هم شر البریه هم شر الخلائق دا په مخلوقاتو کې بدترین دي شر او بدترین دي په دې ټول مخلوقاتو کې د زناور نم بدتر دي ها انهم الا كالانعام بل هم الله پاک فرمایي کنه اولئک الانعام بل هم اضل لکه د چارپایانو دي د چارپایانو نم دې کم دي بیلاری دي هغه چارپایي چې کم دی هغه زناور هغه چې کم کار د لپاره پیدا شوی دی خپل کار خو کوي کنه او د خپل مالک تابعداري خو کوي کنه چې دا انکار خو وایي نه دی کړی نه اوخه او نه سپی چې کم دی انکار کړی دی چې کم کار په حواله کې هغه کوي او دا انسان چې د کم کار د لپاره پیدا دی چې د الله عبادت وکړي د الله په ځمکه د الله نظام دې ته به تیارېږي او دې ته نه تیارېږي بلکې رکاوټ جوړېږي نو الله فرمایي دا هغه بدترین په مخلوقاتو کې دي دا په ټولو مخلوقاتو کې د زناور نم دا بدتر دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک هغه خلک چې ایمان راوړي وي مؤمنان عقیده صحیح وي د قران او د سنت مطابق وعملوا الصالحات عملونه کوي نیک نیک د قران او د حدیث مطابق د علماو نه تپوس کوي یو نیک عمل نو الله فرمایي چې کوم کامل مؤمنان دي اولئک هم خیر البریه دا کسان چې دي هم خیر البریه دا بهترین په ټولو مخلوقاتو کې دي د ټولو مخلوقاتو نه الله دا بهتر دی لکه پرونم تیر شو چې انسان پوره تابعداري کوي کنه دا الله د نظام نو دې بیا د فرشتو نه غوړي وچته ښه د عام فرشتو نه دا عام انسانان مسلمانان چې کوم کامل مسلمانان دي دا د عام فرشتو نه غوړي وچته جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزاء او بدلی او ثوابونه د دوی با د دوی پروردگار په نسبت باندې هغه بدلی به ته ملاويږي هغه سدي جنات عدن تجري من تحتها الانهار چې هغه جنتونه د وسیدو دي بیا دراوتل دی بیا نشته ښه د وسیدو وطن دی د مسلمان اصلي وطن هغه جنت دی چې بهيږي بلاندې دا غي د بنگلو دا غي د ونو لاندې نهرونه خالدین فیها ابدا دی به همیشه په هغه جنتونو کې همیشه
رضي الله عنهم الله برازي بدوینا الله د دوی نه راضي ورضوا عنه ادوی برازي بد الله نه الله نه بدوی راضي وي دې وجه حدیث مبارک راضي چې الله پاک با جنتیانو ته आवाज وکړي چې جنتیانو تاسو خوشاله شوي که خوشاله نه شوي هل رضیتم نو جنتیان وي خدای پاک موږ خوشاله نشو جنت ته راورسول او بهترین مقام ته راورسول الله پاک په تو فرمایي چې تاسو د دینه یو بهترین نعمت بل در کومه د دینه وره هغه وي خدای پاک د دینه بهترین نعمت کم دی وی هغه دا چې بس تاسو نظر راځي شو مخه همیشه تاسو نظر سره دیمه دا اعلان واوري او تاسو نظر چرته وینا راځي کېږي موسنه الله دې موږ نصیب کړي او الله فرمایي دا رضا بچاته ملایويږي چې په دنیا کې خود خپل رب نه یریدلی کنه خپل رب د قانون او د احکاماتو خیال خو ساتلی کنه اوس یو ځړې دی یو زنانه ده قران واوریدو او ختم شو او هر څه خبر شو او دارنګ سړي او بیا هم چې کوم دی په نور لارو رواني د قران پابندي نه کوي د حدیث پابندي نه کوي نو بیا داسې خلکو ته د الله رضا چاته ملاوي دي شي نو الله فرمایي ذالک لمن خشی رب ذالک دا رضا د الله چې دا د هغه چا د پاره د چې خشی رب چې هغه یریږي د خپل پروردگار نه د خپل پروردگار نه یریږي دغه د احکاماتو پابندي کوي کوم حقوق د الله دي کوم حقوق د بندگانو دي او دا خو بس لږه موده پابندي کول دي ډیره موده خو انسان بالغ نه ا د بالغ کېدو نه پس بیا مدغه سلويخ کاله 50 کاله تقریبا شپږ کاله په زیات شي او نیم عمر په خوب کې تیر شي نیم عمر هغه سره په نیم مونږ ته پاتې شي نو پاره کې مونږ الله نه رضا کوو او د خپل نفس په رواني کنه شیطان پسې نو الله دې په مونږ رحم وکړي ذالک لمن خشی رب لا اله الا الله والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الزلزال جوړ کول زلزل یزلزل نو د قیامت نه مخکې هم زلزله راشي د قیامت یو نښه ده بیا چې شپېلې ووهلی شي دغه ځان له زلزله ده هر څه به راتاو شي او دوباره چې بیا شپېلې ووهلی شي نو دغه بله زلزله ده چې دغه ووهلی شي شپېلې نو ځمکه به وجړه کېږي نو دا مړي به ترې راوځي او دا خزانې به هم راتاوي کي دا سره زر او دا سپین زر به پراته او دا خلک به وي قاتل به و چې چا د دنیا لپاره څوک قتل کړي هلکه وایي ما د دې لپاره خلک قتل کوه دا خو دومره سپکه ده دا سره زر او دا سپین زر دا دنیا خو دوره او غل به و چې ما دې لپاره غلا کول چې ما لاس پکې کټ شو او بل به و چې ما پردې مال وهه او ما حق نه ورکو د خویندو حق مې نه ورکو د زنانو نو بیا به حقیقت خلکو ته معلوم شي چې دا دنیا څه شی دی نو مدني صورت ته اته پکې آیتونه بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها باغ وقت چې وجړه کول شي زمکا زلزالها وجړه کول د هغه سره ان دوی مشپېلې وهلې شي واخرجت الارض اثقالها او را وباس د زمکا اثقالها غفل بوجنا چې بده کې کومي خزانه دي او راولي لا مړی دي پکې دا براولي بس جمدي بشي وقال الانسان ما لها او وی به انسانان تعجب بکی دا خلکو ما لها چې څه شي دي دې زمکه لرا دا په زمکه باندې سو شو دا خو ارسل راويشتل متعجب خلکو د بحث خلکو سم حیران نه وتا چې دا په دې زمکه باندې سو شو او کافر انسان به چې ما لها دا دې رسو شو مونږ خو چې دوباره کې ژوندون نشته دا خو خلک جمع دي شو الله فرمای یوم اذن تحدث اخبارها بدغه وخت کې دغه ورځ باندې بیانې بدازمکا اخبارها هغه خپل خبرونه چې کوم نیکی چا په کوم ځای باندې کړی وي او چې کوم ځای باندې چا بدې کړی کوم ځای کې چا منځونه کړی څوک د قران کریم ترجمه ته ناستو او چا په ګناهونه کول غلاګانې کولې جواری په کوم ځای باندې کولې شرک کو نو دا زموږ دا ارث ریکارډ کوي ګوره ها لکه څنګه چې دا ټیپ نه دی دا موبایل او دا ټیپو دا خلکو یو ګټه شانتي ښکاریږي نو
وسپنه دا ګټه ده لیکن ټیپ کوي که نه کوي دا رنګ داسې مه کوم ګوره ټیپ پروت دی ښه دا الله پاک یو ټیپ ریکارډ یې ښی دی دا هر څه ریکارډ کېږي ګورې ښه اگه څوک وي دا څنګه خبره به ځمکه به څنګه ریکارډ کړي خبرې او څنګه به بیا بیانوي نو الله فرمایي بأن ربک اوحی لها په سبب ته چې بېشکه پروردګار ستا اوحی لها حکم کړی دی دې ځمکې ته نو ته الله حکم کړی چې دا هر څه ریکارډ کوه او بس بیا به بیانوي بیا به د خلک ریکارډونه واوري هلته کې چې چا نیک عمل کړی چا پې بد کړی دا ځمکه پې ګواهي کوي یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم په دغه ورځ باندې یصدر الناس خلک به واپس شي د قبرونو نه د حساب کتاب میدان ته به دا خلک لاړ شي چې د خپلو عملونو نظاره وکړي چې چا بد عملونه کړي وو چې هغه رسوا شي وشرمېږي د ټولو خلکو په مخکې او چا نیک عملونه کړي وو چې د هغه کامیابي خلک وویني او دارنګه بیا د حساب کتاب د میدان نه بیا دا خلک ډلې ډلې څوک جنت ته لاړ شي څوک به دوزخ ته چې بیا خپل عملونه هغه بدلي وویني یومئذ په دغه ورځ باندې یصدر الناس واپس شي بس دا خلک به واپس شي د قبرونو نه د محشر میدان ته او بیا د محشر د میدان نه یا جنت ته بس یا دوزخ ته نو اشتاتا مختلفو څوک په یو خوا ځي څوک په بل خوا ځي او مختلفو عقیدو والا مختلفو اعمالو والا لیروا اعمالهم چې وښولی شي دوی ته هغه بدلې د خپلو عملونو هغه عذابونه ثوابونه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره پس هغه څوک چې هغه عمل وکړي مثقال ذره په مقدار د یوې ذرې خیرا د خیر که چا یو معمولي شانتې نیکي وکړه خیر د خیر یو کار وکړه یو معمولي لکه یو کتابونو لیکلي ښه یو عالمو نو وی کتابونه به یې لیکله نو دا چې انسان دا لیکل کوي که دا قلم یې راغستې دا پین یې راغستې نو کله کله دا مچان نه دي دا مچ راشي په دې قلم په دې څوکه باندې کښېني که نه هغه صحیح کړي تګې شی به نو یو عالم داسې کار وکړه چې بس لیکلې کوو نو په دې کې مچ راغی جو هغه د قلم داسې لږ ونیسه چې یاره دا صحیح دی اوس کي تګې شوی دی نو چې بیا کله هغه وفات شي که نه داسې واقعه ده نو چا ورته ویل څه عمل د سره خدای پاک وکړو یاره وي بس خبره وي خرابه وه یو مچ ته مې یو پیر لګي شانتې اوبه ورکړې وي صحیح چې کوم دی هغه یې څکله ما ورته قلم ودرو چې دی ونه تښتي وانه لوځي نو یې ګوره خدای پاک په دغې وبخلمه نو دا د خدای پاک هغه مهرباني که نه کله کله دا ماشومان خو ډېر نافرماني وکړي دا بچي خو په معمولي خبره ته خدای هغه خپل مور او پلار ته لکه خوشحاله شي نو دا رنګه الله پاک هم ډېر مهربانه دی که نه نو الله فرمایي چا چې عمل وکړه په مقدار د یوې ذره مخکې تېر شي دا نری میږي نری هغې ته هم ذره وي او دا روشندان چې کولاو کوي یا کړکۍ او نور طرف ته داسې څه شی ګرځي را ګرځي نو دغې ته هم ذرې وي ښه الله فرمایي که دومره شانتې چا نیکي کړي خیرې کړی یرهو نو دی به هغه وویني د هغې هغه بدله ثوابونه به دی وویني ومن یعمل مثقال ذره شرا یره او چا چې عمل وکړو په مقدار د یوې ذرې شرا بدي او ګناه که چا یو وړه شانتې چې دی وړه ګناه کړي دی دا ډېره وړه ده خو که ډېره وړه ګناه چا کړي که نه الله وي یرهو دی به هغه وویني د هغې هغه عذابونه به دی چې کوم بیا وویني نو دا هر څه ریکارډ کېږي الله پاک فرمایي لا اله الا الله والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا سورة عادیات مکی صورت ته 11 پکې آیتونه عادیات دا منډه وهونکي چې کوم شیدونه منډه وهي نو دا الله پاک په اسونو باندې پکې قسم خوړلې دی کاغه د مسلمانانو اسونه دي او د کافرانو اسونه دي او بعض علما دا فرمایي چې نه دا د مجاهدینو هغه اسونه چې کوم مجاهدین په اسونو باندې جهاد کوي اسونه زغلي نو الله تعالی فرمایي چې زما د قسم په هغه اسونو چې پرشيږي او دا اسونو د خپوته کې تاسو خیال کړی کنه د وسپنې نالونه لګولي بعضې اسونو ته نو دا اسونه چې منډه وي په شګو کې یا په ګټو کې
نو دا که د شپې څوک ته وګوري نو دا اوسپنه چې دغه پور ولګي یا د دې دا خپې ولګي نو کله کله دا اور وکړي د ډېر تېز منډې د وجه نه نو اور بل کړي او اور کوي هغه او دارنګې بیا د سار په ټایم کې یعنې هغه لوټ مار جوړ کړي هغه اسونه یعنې د هغې هغه سواره ځکه چې عربو به د شپې چې کوم لوټ مار نه کوه په چا باندې به د شپې حمله نه کوله چې هغه به اوده پراته دا به بې غیرتي ګڼله وایي دا خو بې غیرتي ده چې یو سړی اوده پروت دی او ته پې چې کوم دی د شپې ورځې نو دا به وي دا به بې غیرته انساني نو دوی به د سار په ټایم کې چې خلک سره یخ شوي وو که نه دغه ټایم کې بیا لوټ مار کوو حمله به یې کوله که کافران هم وو خو د شپې حمله به یې نه کوله زنانه ودې پرتې دي او واړه ماشومان دي او سړي وده پراته دي دا خو بې غیرتي ده او د سار په ټایم کې دوړې به یې پورته کړې حمله به یې وکړه نو سار په ټایم کې دا دوړه که سار په ټایم کې چې کوم دی یعنې اکثر دا پر خمرخه ورېدلي دا دوړې موړې دومره ډېرې نه وي خو دا آسونه ډېر په تیزۍ به روان وو نو د سار په ټایم کې دوړه چې کوم دی پورته کړي او د دشمن په هغې لښکر کې ورون نوځي نو الله تعالی فرمایي په دغه آسونو باندې قسم خورم چې ان الانسان لربه لکنود چې دا انسان چې دی که نه دا ډېر ناشکره دی ښه لکنود کنود حسن بصیر رحمت الله علیه کنود دې ته وایي که نه چې نعمتونه یری او مصیبتونه یادوي ناشکره دی که نه که څه نعمتونه پرې راشي که نه الله له صحت ورکړي او مالداري پرې راشي نو بیا هغه هېر کوي هغه نه یادوي او چې که څه تکلیف پرې راشي معمولي که نه بس ټوله ورځ ګردان جوړ کړی او ټولو خلکو ته لګیایي دا را باندې وشو دا را باندې وشو نو الله دا ډېر کنود دی او کنود دې ته وایي چې الله له نعمتونه ورکړي دي دی هغه نعمتونه په صحیح ځای کې نه خرج کوي د الله په نافرمانۍ کې خرج کوي نو دې ته هم کنود ویلی کېږي نو الله تعالی فرمایي زه په دې اصولو باندې وي قسم خورم چې دا انسان ډېر غټ ناشکره دی ښه نو علما فرمایي چې اصل کې په دې کې دې د اشاره کوي الله پاک چې ګوره دا اصونه نه دي دا چې په دې دا کوم کسان سواري نو دې خلکو دا اصونه پیدا کړي نه او نه ولا دا غیا پیدا کړی دا اسونه ما الله پیدا کړی دي دا غیا ولا الله پیدا کړی خو صرف دا مالکان ولا صرف غیا ولا ورکی نو دا غیا ولا ورکی نو دا اس دومره چې کومه تابعدار شي چې دې دغه مالک ته پاره جنگونه بیا کوي او دې مخامخ ور رواني غشي په وریږي دا اس او دې راتنبیږي نه مخامخ ور روان وي دومره وفادار دی دغه مالک ولا غیا ور کړی دا او کله کله به هغه اس دومره سختو هغه مقام ته ورشي جنگ شروع وي او بس اس پکې مخکې کېږي را رستو کېږي نه را تښتي نه نو ګوره یو ځناور هغه شکرګزار دی هغه چې کوم دی د خپل مالک چې هغه ورسره غیا قدر له ورکوي او په سختو کې بیا را واپس کېږي نه او دا انسان نه دی دا ګوره دی الله پاک پیدا کړو نعمتونه یې ورته ورکړو خپل نبی ول راولېږه خپل کتابونه ول راولېږه خپل نظام ول الله راولېږه اګوره دې بیان دا نه مني نو دا ناشکر دی که نه دی دی خو د هغې اسنه بلکې د اسنه څخه علما وي د هغې سپینه هم چې کوم دی بیا زیات بدتر شو یو سپی خو چې کوم څوک له ډوډۍ ورکوي نو د هغې کور هغه کوسۍ نیولي او دشمن نه پرېږدي غاپي پسې او د هغې کور والا حفاظت کوي او بل طرف ته الله پاک د انسان نه ګوره هر څه ورکوي وله دی پیدا کو هر قسم نعمت تاله چا درکړی دی دا در الله درکړی دی او ګور دی د الله نظام وي نه مني او په خپل هم په دې باندې ګواه دی په خپل هم دا خبره کوي یاره زه غټ ناشکره یم کله کله خلک وایي که نه یاره مونږ ډېر ناشکره یو په خپل هم دا خبره کوي الله پاک فرمایي د مال په محبت کې زیات بخیل دی او د مال سره ډېر محبت دی او یعنی زیات محبت د مال سره پکار نه وي ټیک د انسان ضرورت دی مال پکارېږي لیکن دومره زیات محبت ورکول او پړه کې هغه کېنول چې الله ته نه هېر شي او بیا چې الله ته کوم حقوق مقرر کړي دي چې دغه اوس ورکړه هغه هم ته بیا نه ورکوي نو دا انسان دومره بې خونده دی نو الله فرمایي چې کله دا قبرونه اوس پړدی شي او دا مړي بیا راجمدي شي ده ته پته نشته د هغې حالت چې دا مړي بیا راجمدي کېږي او دا په سینو کې د خلکو کمې خبرې دي کمې عقیدې دي
کومې خراب ارادي دي کومې نیکې ارادي دي دا ټول به ښکاره شي او د پروردګار نه یم دغه پټي کې منه دغه به الله تخکاري اوس هم الله د ارث ښکاره دي اوس هم ولیکن بیا به دوی الته کې پویم شي په خپل سترګو به ارث بیا ویني چې الله د ارث نه خبردار دی نو الله تعالی فرمایي دا انسان دومره ناشکر دی ښا بسم الله الرحمن الرحیم الله دې موږ شکر گزارو کې شامل کړي چې شکر وباسو چې الله پاک راته ایمان ګوره نصیب کړی دی ولې موږ دې لپاره درخواست ورکړو چې خدای پاک موږ مسلمانانو په کور کې پیدا کړ خدای پاک الله بدن راکړو خدای پاک نعمتونه راکړو خدای پاک الله دا قرآن راکړو په مفت کې ګوره ها موږ نه چاته jihad کړی دی د دې لپاره او بس کته لدی هغه عمل د کته لوم اوس تیار پوره نه یو اته اورو نو دا ځان له یو دا الله د طرف نه ګوره هر څه ریکارډ کیږي ها چیرې دې مسلمانانو قرآن واورېدو او د قرآن په مطلب ځان پوهیم کو او بیا هم چې کوم دی موږ نه یعنی الله ناراضي نو الله دې موږ شکر گزار جوړ کړي بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا الله دې مالي قسمی باغ منډه وهون کو اسونو ضبحا چې پرشي کې په پرشیدو د سینې نه आवाज راخیږي کنه فالموریات قدحا پس هغه اسونه چې هغه بلون کې دی اور بلکی قدحنا او وحی چې کوم دی هغه ګټي او شګي په خپل فو باندې په نالونو باندې فالموریات قدحا پس قسم دی په هغه اسونه چې بلون کې دی اور قدحا په خپل کې خودلو سره او په هغه نالونو کې خودلو سره چې دا غي د وجه نه کله کله پړکو کې د شپې ښکاریږي بیا دومره تیز روان دي فالمغیرات صبحا پس قسم دی په هغه اسونو چې هغه لوټ مار کوونکي وي صبحا په وخت سبا کې یعنی هغه کسان په سواری او سار په ټیم کې ورشي نو کوم کافرانو هغه لوټ مار کوي په یو بل به حمله کوي کوم مسلمانان مجاهدین دي نو هغه د سار په ټیم کې ورشي او الله اکبر کوي لکه چې کافر د الله نظام نه منو نو الله وی جهاد سره بیا وکنو فاثرنا به نقعا فسپور دکی دغه اسونه په وخت سبا کې نقعا دوړه نو د سار په ټیم کې هډوړه نه وي او دومره تیز لاړ شي چې سار په ټیم کې دوړه جوړ شي فوسطنا به جمعا پس ورولنا وبې دغه اسونه په وخت سبا کې جمعا پاغه ډله د دشمنانو کې پاغه لخر باندې حمله وکړي الله دې ما دې په هغه اسونو قسمي ان الانسان لربه لکنود بشک دا انسان چې دی دا کافر انسان او دا انسان چې دی لربه د خپل مالک حقيقي لکنود خامخا غټ ناشکر دی الله دا ډیر ناشکر دی ها د خپل مالک حقيقي چې دی پیدا کړي لکه دا اصل هغه چې کوم سره په فور دی هغه مالک حقيقي خو نه دی کنه صرف خوراک ولا ورکو پیدا کړي خو نه دی کنه وانه على ذلك لشهيد بشکدا انسان په دې خبره باندې لشهید خامخا گواه دی الله دې په خپل په ځان گواہی کوي چې ناشکر ایما کله کله انسان ور په خپل باندې وونګوي او په آخرت کې به په ځان بیا گواہی کوي چې ما منځونه نه کول او ما الله په احکام چری درمانه وانه لحب الخير لشديد او بشکدا انسان چې د وجد محبت تمنا خیر دا مال ته ویل کیږي لکه دا مال چې دی دا د انسان لپاره یعنی په کار راځي نو په عربی کې د خیر ویل کیږي د بشک دا انسان چې له حب الخير په محبت د وجد محبت تمنا لا شدید خامخا دې سخت او بخیل له محبت مال د وجنه دې بخل کوي او محبت مال کې سخت ډیر محبت کی د مال سره نو دومره محبت مو سره نه پکار بس یو ضرورت ته لکه څنګه چې علما فرمایي چې یو انسان ورکی او قسماتي او لوی او قسماتي نو د انسان دغه سره محبت دی دغه سره دا کتابونه لیکلي دي ها مونږ پوهه کوي کنه خو صرف یو ضرورت دی کنه انسان او قسمات کی دغه سره محبت خو نه کوي نو دا رنګي دا مال چې دی دا د ضرورت یو شی دی د محبت شی خو نه دی کنه محبت خو بل الله سره کوي او د الله د دین سره یا دا رنګ علما فرمایي چې اوس مثال په تور اپریشن دی
چې اوس ضرورت پیښ شو نو ضرورت ته وجه خلک اپریشن وکړي او ترخه دوايي هم خوري خو محبت کو سره نه کوي کنه نو دا رنګ مال سره وګوره محبت وي دړه نه کوي دړه محبت کو سره وګوره نه کوي او بیا دې دړه محبت هم سره کوي دا ډیر خلک او بیا به بوخلم کوي دا الله چې کوم حکمونه یې غن پورا کوي نو الله فرمایي چې خبر بشي ښا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور آیا پس دا انسان پوه نه دی علم نه لري اذا بعثر هغه وخت چې کولاو کړي شي راوس پر درې شي ما فی القبور هغه څوک چې په قبرونو کې دي انده مړي دوباره راپورته کړي شي ارا جمدي شي وحصر ما فی الصدور او ښکارا کړي شي هغه خبره چې په سینو کې دي په سینو کې کومې خبرې دي کومې ارادې نیکې بدې کومې عقیدې دا هر څه به بالکل ښکارا شي نو دې انسان دا پته نه ده ان ربهم بهم يومئذ لخبير چې بشکه پروردگار د دوی په دې خلکو باندې په دغه ورځ باندې بیا الله خبير خامخا خبردار دی او الله به دې هغه ورځ باندې بیا خبرداري و ته الله خبردار دی دار سنه خو دې خلکو ته بیا الته کې پته ولګي چې الله ته بیا یو دغه بیانې کنه چې تا دا کړی دی او دا خپل اندامونه گواہی کوي دا سمکه په گواہی وکي لا اله الا الله والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم سورة القارعه قارعه د قیامت نوم دی اصل کې قرعه یقرعو په عربی کې تکول ته وي نو د قیامت تا ګړز ګړوز نه دی دا بسم چې قیامت شي کنه نو دا ځلونه بسم دله بدرګ ورکی ازلونه په درځېدو شي او دا وګونه بسم وکړنګي په کافرانو باندې قیامت قایمي کنه نو قیامت ته قارعه وي ښا نه خلک بیا مړ شي نو الله فرمایي چې هغه قیامت وی پیژنې ته حقیقت ته معلوم دی الله ودا ته ورځ ده کنه چې دا خلک بلک راوځي د قبرونو نه او بیا به کل فراش مبثوث لکه د پتنګانو خورو ورو دا پتنګان کنه به په شکل کې خوارو وارو نو چې څنګه پتنګان یو کمزورې شی دی نو دا رنګ دا ټول خلک به کمزوري وي ان سوت پېنه کېږي طاقت په ګور نه چلیږي او چې څنګه پتنګان ډیر دي نو دا رنګ دا ټول خلک قسم ډیر خلک پي او چې څنګه دا پتنګان ذلیل وي نو دا رنګ دا کافران هم ذلیل وي ګورې ښا نو دا خلک بداتې شي او دا غرونه به وال وځي چې شپېړې وهلې شي کنه نو دا غرونه به لکه د رنګینې شپې هغه رنگینی وړای په شانتي او د رنگینو چې کوم دی مالوچ په شانتي دا غرونه به الوزي لکه څنګه چې دا مالوچ او دا دغه ډېندت کی رنگین مالوچ یا وړای او دا الوزي نو دا رنګ دا غرونه سسر دي سپین دي او بل شان دي شنه دي تور دي نو دا به والوزي او دا غینه پس الله پاک فرمایي چې چا هغه ترې درنې شوي نو په خپل زندګۍ کې وي او چې تا تلې چې کوم نه سپکې شوي نو بس دا غځای د اوسېدو بس بیا دوزخ دی نو ګرم اور دی نو بیا کتابونو لیکلي دي چې دا ټول به چې کوم دوه پیره کېږي یو پیره به ټول وشي نو په دغه باندې به دا ټول به دغه دپاره وي چې مؤمن او کافر جدا شي نو د هر مؤمن سره الله به موږ ته په ایمان باندې مرګ راولي نو د هر مؤمن سره به ایمان خو وي که نه نو دا تله به چې کوم دی تره نه شي او د کافر سره خو به ایمان نه نو دا تله به سپکوي نو یو پیره به ټول شي نو د مؤمنان او کافران پته به ولګي خلکو ته به ښکاره شي الله ته خو پته ده چې دغه مؤمنان دي او دغه کافران دي خلکو ته به پته ولګي په میدان د محشر کې او دوباره بیا ټول کېږي د مسلمانانو د عملونو په لحاظ سره بیا ټول کېږي نو کوم مسلمان چې اوچته اعمال کړي نیکۍ کړي وي نو په اوچتو درجو کې به وي چا چې هغه اعمال کم کړي وي منځونه ته پاتې شوي دي نو بس بیا د الله خوښه ده که څه مودې پورې یا ډېرې مودې پورې په دوزخ کې عذاب وي او بیا الله پاک په خپل فضل راوباسي یا په شفاعت د نبي علیه السلام راوباسي یا د نورو حافظانو په شفاعت الله راوباسي نو دا دوه پیره به ټول کړی کېږي ښه چې د مؤمنانو بیا پته ولګي چې کامل مؤمن کم یو دی درمیانه مؤمن کم یو دی کمزور مؤمن کم یو دی